محترمه مسله دا ده چې د روژې په حالت کې یو سړي باندې غسل واوړي، یعنی دا د روژې په حالت کې دی اوده دی او دته اختلام په خوب کې وشو، نه آیا د دا روژه خرابه شوه که نه باقي ده. ډېر ملګري اکثر د دې مسلې تپوس کوي. محترم او ډېر نوجوانان اکثر په دې کې بیا غمجن وي، فکرجن وي چې یاره زموږ د روژه اوس ماته شوه که نه باقي ده. نو جواب محترمو مسله دا ده که یو سړی د روژې په حالت کې دی او دا اوده دی او د باندې غسل واوړېدو، یعنی اختلام ورته په خوب کې وشو، نو د ده په روژه باندې څه اثر نه پرېوځي. ها روژه هغه شان برقرار ده، یعنی په دې باندې روژه نه ماتېږي. خو دا چې کله غسل کوي نو غسل کې دا مسله ده د روژې په حالت کې چې کله دا غسل کوي نه دا به غرغرې چې کله خولې ته اوبه چې غرغرې به نه کوي، او چې پوزې ته اوبه چې نو اوبه به ډېرې نه راښکي چې یاره اوبه پوزه باندې تېرې نه شي. بس عام د اودس په شان به ان چاردم کې چې څنګه ته خولې ته اوبه چې او پوزې ته اوبه چې عام دغه شان به واچې. نور که کوم ملګرو ته یعنی دا خوب په حالت کې اختلام وشي، غسل پې واوړي، ډېر نوجوانان وي هغه دا تپوس کوي نو نه په روژه باندې اثر د ده په روژه باندې څه اثر نه پرېوځي، روژه برقرار ده، روژه ورسره نه ماتېږي. نو ډېر ملګري اکثر د دې مسلې نه خبر نه وي، نو هغوی ته اختلام وشي، بیا د غسل طریقه هم نه ورځي چې اوس دا غسل څنګه وباسمه. نو اکثر بیا ډېر ناخبره ملګري وي، هغه خولې ته اوبه چې غرغرې کوي او پوزې ته اوبه چې راښکي، نو دا به نه کوئ ها، ځکه چې دا کې بیا د تېرېدو ویره وي، نو که اوبه دې تېرې شو بیا اوس روژه ماتېږي. نو دغه احتیاط به تاسو کوئ، او نور چاته چې اختلام وشي نو په دې سره روژه نه خرابېږي. ډېر نوجوانان اکثر دا تپوس کوي، ډېرو ملګرو سره دا خبره شیر کوي چې دې خبرې نه خبر شي، چاته اختلام وشي خوب کې پې یعنې غسل پې واوړي، نو دې سره روژه نه خرابېږي.